خبر اور یو مرید روان دی حج لا پیر تا پختن لورا دی پیران زمونږ ملک ډیر زیات دي پیری آسان کار دی خو کوټنۍ کې کیناو لپټا په سر کو یو دودری بڑی سی پیدا کو راشي دا حضرت د شپې اندام پروتي نو بس ته ګوره چې څومره دنیا درته راځي مولا توب ګران دی د خدای توبه می دي پیری خو آسان کار دی خو که څوک غلا لځي او درغه دعا راته وکړي غلا یا الله ته کامیاب که څوک زنا پسې دي چې دعا کوي یا الله ته کامیاب دا خو آسان کار دی پیر لراغه حضرت حج تزم وی حج ته خو زی خو چې مدینه ته لاړ شي نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر روضه باندې زما سلام وایا ما نوم والا او ورته چې فلان ابن فلان پتا سلام دا مرید چې تل مدینه کې دا چلے کړي دي د روضې نه ورته आवाज شوه دي چې هغه بدعتي پیر ته د زما سلام موایا دا واقع مولانا اشرف علي تھانوی رحمت الله علیه په خپل مواعظو کې مرید راغه پیر صاحب ورته زما سلام دی رسول وی چې جی سلام مې ورسولو او आवाज وشو چې زما سلام ورته و پیر ورته نه چې کوم الفاظ دی اوریدلی هغه راته وایا ابل ټکه ور سره پرې دی ویجیم داسې ویل حال وایا ورته روزین आवाज وشو چې هغه بدعتي پیر ته د زما سلام مو وایا دا پیر داسې لړ شو اسمان ته پس مکر او ورته او وی چې بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میز بدل بلال شکر خارا بدم گفتی او خرسندم عفاک اللہ نکو گفتی جواب تلخ میز بدل بلال شکر خارا و بچیان خدای دې تعالی ډېر لوی جزای خیر درکړي نو مرید ورته پیر صاحب بدعتي خدا درته پیغمبر خیری کړي دي نو ته څنګه په خوشحال شو ورته و بچیا په خدای مې دې قسمی د خسته شوندو سره تاریخ جواب ډېر مزه کوي نن سال جوړ دې زمونږ په دې دا تاسو د علاقې سره جوخت ازرخانه سره 15 پیران دي زمونږ د بالا مانه علاقې خزه ورته راځي چوری په سرکړی ډولکې ور سره څه چل دی خزو بل د 15 پیرانو چوری مې باندې لیوا نو دا 15 پیرانو لاینه دمانو تاسو د پلار قبر ته بډم بوزي پیمانو وای وته پتانا کو سټکورې شي چې تانا کې دي و خراب بیړه دی غر کشه نو 15 پیران دمانو چې ته ول دمان بوزي بیا به جاروګان یوس نو داغه داونه وګوره د جاروګانو ډکی جارو بلړه کی چې لړه به کی جارون خدای مبارک ولې وای جارو التاون خطا زوی بدیوش دا شرکیات زمونږ د غریبو په خزو کې راشي مونږ سره زیارت ته سید حسن پیر ورته زانګوګانې پکې پرتی پیسو د پاره زانګول ټیلور کی کانه داسې ورلړک او چې ورلړک چې کانه زانګو کې پر مبارک شه زانګو کې د کانه پرته زوی بدیوش دا شرکیات خزا داغه یا کور دی او یا ګور دی بلا ضرورت مړی ژوندۍ مور پلار وغیرہ دین سیوا خزا چې د کوره بهر شوه په میړه او په دې ترغې لعنت وریږي چې تر څو واپس کور ته نه راغلی ترغې دا قانون دی ما ته چاوې دا به ته څنګه ټیک کوې ما یو منټ کې
تاسو یو اته ورځې دا سترګې چې قطب په سویل دي د ده دا کرسی مال راکئ اته ورځې اعلان به وکم چې چا ښځه ولیده بار ویې تختوئ چې اعلان وشي په ملک کې چې بهر چا ښځه ولیده ویې تختوئ که یوه رانه راووته په دې مخ مې تو کوي راوبه ونی یوره په دې کې اسمبلی کې بل پاس شو اسمبلی په دغه اسمبلی زه ګړینګ نه سونو کوم پوزه داسې بل یې پاس کړی و که نه چې ډزې بند دي په ودونو کې به ډزې نه کېږي راشئ څومره دنیا د وډونو په ډزه مړه شو اوس زه راتلم هم ویرېدم هلته ستاسو دې ځای کې لاره یې ولاړې وی ټک 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 یو پکې داسې بلا غوندې راکوشم ویرېدم چې مال په ما را منډه نه کي ټک 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 دلته تکړې راځئ چې ټکا ځای ته بوزم ته د خپل ټیزونه بیا وګوره چې ډزو ځای ته دې بوزم د سن 65 جنګ هم یاد شي یاد هم شي او خپلې منډې مو هم یادې شي که نه دارو دپاره سړی به په بالا ماڼۍ کې نو یو شیخو څو ورځې پس مې چې ولیدم مال کدھر گئے ہیں ویل سوات مال سوات هیچ کہہ کرنے ویلې ته چاټیاں وستیان چاټیاں او لوی بم په لنډی راغورځېدلی و که نه ویل چاټی راورېږي بیړی سوات ته تښتېدلی وم دا یو چاټی چې داسې د بره نه وګورئ او را روانئ که نه تاسو به دا خپلې منډې وګورئ دا تاسو دا ټوپکې خو دغې له دي چې دا سوړېدي دي او مسیزي دي او ته ما دپاره پړانګې او زه تا دپاره پړانګ یم او ته زما مورچوله او زه ستا مورچوله او ته زما برجوله او زه ستا برجوله لرې شئ او لرې شئ او رمیدان ته شئ هغه ورځ بالا ماڼۍ کې یو دوه نښتي ولې ما پرېږدي ما هلکان ترې لرې که مال پرېږدئ تاسو یې پرېږدئ خو چې یو 15 سوکانې سره یو بل وویل دواړه یخ ودرېد مال شابه که نه نو یو ما ته وایي تھک گیا وहाँ تاسو خیال راغی نو دا تاسو چې تکړه دا یو بل هم نیسي او که سره هم پرېښوئ که نه میدان کې ته به وګورې بیا د خپله توره خدای ته ګورې ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله ټوپک یې دې دپاره نه دي چې ته زما کور رانه او زه ستا کور رانه ټوپک یې دې له نه دي چې ته زما بچي وله او زه ستا بچي وله ټوپک یې دې له دي چې تا ټوپک به هم د سردار کونین جناب محمد رسول الله د نشان د پاره د کافر پسینه چلیږي او زما ټوپک بم داغه د نشان د پاره د کافر پسینه چلیږي ستا او زما پسینو چلیدو د پاره زمونږ ټوپکې نه دي او نه زمونږ کارتوسونه دي نه زمونږ کلاشنکوپ او د کلاشنکوپ دغه دی هر یو راځي ما ته یاره کلاشنکوپ مال وزیر داخله یې کوي اسلم خټک وی څه چل دی ورسره نشته مال زما هیڅ نشته دی حکومت سره زما هیڅ چل نشته دا حکومت ما منلی نه دی والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم والله که بیا ومنم 40 کاله د پاکستان یو حکومت چې چا منلی آباډو د سړي زوی نه د مفتی محمود تر حکومته پورې 10 میاشتې